حدیث مبارک کې راځي کنه د دریو کسانو د دعا په مابین کې هیڅ پرده ني، بس دا ډایرکټ زیو د الله سره قبليږي. یو د روزدار دعا چې د روزه ماتي وخت کې غواړي، یو د نیک او د عادل حکمران بادشاہ، او دریم نمبر د مظلوم دعا. حدیث کی راضی اتقی دعوت المظلوم، ځان بچ که د خیرو د مظلوم نه. چې سړی باندې ظلم وکړي شو، د مظلوم دی، پریشان حال دی، د دې خیرو نه ځان ساته. فإن ليس بينه وبين الله حجاب، زګه په مابین د دې دعا کې او په مابین د الله کې هیڅ پرده نشته چې مانع وته وګرځي. ډایرکټ زی او الله تعالی اوري او قبلې. ډایرکټ زی الله اوري او قبلې او پاغي باندې فیصله کوي. بلکې هغه ذات یجیب المضطر چې هغه قبلې سوال او دعا المضطر د پریشان حاله اذا دعاه چې کله راوبلی دی الله لره ويكشف السوء او لری کوي تکلیف لره. هغه ذات چې قبلې دعا د پریشان حال ويكشف السوء او لری کوي تکلیف لره. د دې آیت په ځل کې علماء یو واقعي لیکلی ده. وی یو سړی ونو نیک انسانو په لار باندې ته نو دا اوس څنګه په کارای باندې خلک گاړو کې زی دا شان به خلک چې کم دنو په دې اسانو باندې خچرانو باندې وخانو باندې خلکو بوتلل. یو اسوال ولاړو وته ما په پلان کې ځای ته بونځي په 100 روپۍ په دوره راځه کینه پاس باندې کینو دوی دا خلار نه دا وینه دا بل لار لاند ځنګل په لار روان کو. وی چې ځنګل بیا ستوره سونل ته کې یو میدان راغې پای کې وکتل بل تنی پرتی وي کوپړای پرتی وي خلک وجل شو د دوی کوشه دلته وی سری وی زبر وجنم نو دوی استاد ما وجلو سرسوي مره کمال غواړي دغه مال له واخ لرانه وینا ارس بالم خو وجنم بدیم دا زما قانون دی. نو دوی خامخامي وجنی ویاو وی زما لګ مولت راکه چې 2 رکعات حکم وی دا دی ټولو دا 2 رکعاتونه کړی دي وی زه خیر دی د مستودری دو 2 رکعات یو کړل او پای کې دا آیتونه وی ام یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء وی دا آیتونه ویل او دی بل تور او باسل شاته او ولال دی او دی کې لږ سات بعد د اسمان د غاړې نه چې کوم دین یو شاه سوار راغ ډیر په زور کې او چې ګل شوند د قاتل نه سر و مردار کو او دی څنګه سلام وګرځو په چغې کړي ودرېګا ته سوکي ویزه د ام یجیب المضطر د دې آیت غلامیم الله د اسمان نه راولې ګلم او چې تا کله دا شروع کند اسمان عرش ته الله تعالی وجل کې د الله وی اورسا زما یو بنده مظلوم دی محتاج دی او لاړ شه د امداد وک. نو الله جل جلاله ګور د مظلوم سره ولاړ دی، د مظلوم سره معیت د الله دی. خبره باندې پوه شوي. د دې د وجه نه پکار داري چې باندې ځان د ظلم نه بچ کړي.